ته پته شته د لاهور قلندر کې لاري ډیریل میچل د پاکستان حواله سره څه خبره کړې ده. انډیا میډیا هغه خبره ولې ډیره زیاته په میډیا باندې خورا کړې ده او د دې خبرې تصدیق بیا د بنگلاديش کې لاري رشاد حسین هم کړی دی چې پاکستان بیخي شرمولې دی. جی ډیریل میچل بیا هغه نه پس ټویټ هم کړو د پاکستان او د انډیا حواله سره ډیره خپل خبره کړې وي چې پاغه پرون سحر یو ویلاګ تاسو سره لډي ما شریکل ډیریل میچل حواله سره کچري تاسو نو وی کتل نو زما پیج کې خطه لاړ شي تاسو به هغه ویلاګ وګورئ تاسو له پته ولګي چې ډیریل میچل دغه ټویټ ولې کړی دی. د دې شاله د دومره خوږو خبرو شاله د ډیریل میچل یو بل فلسفه پرته وجي په دوبۍ ایرپورټ باندې ډیریل میچل ویلی دی چې زما دا یا د زو بیا پاکستان ته لاړ نشم. تاسو له پته تاسو له مخ کې ما ویلو چې انګريز خلک چې کم دي دا ډیر سنسټیو خلک دي دا ډیر زیات سنسټیو خلک دي د ډزو نه انتهایی سخت یریږي دوی له چې پته ولګي د پاکستان انډیا جنگ دی او ډرون پر شروع دی په پاکستان باندې نو دوی به انتهایی سخت یریدري جبې شوی به ویجی. تاسو لما پاغه باندې یو کمپلیټ ویلاګ جوړ کړي هم نو څه د دې خبره تصدیق دا خبره انډیا نیوز چینل خورا کړی دا چې ډیریل میچل په دوبۍ ایرپورټ ویلي دی چې زما دا یا د زو بیا پاکستان ته لاړ نشم. نو رشاد حسین هم دا خبره د دې خبره تصدیق کړی دی او د رشاد حسین انټرویو په کریک بس سے کم دی کریک بس د انډیا اپ ته چې یو افیشل اپ ته ویریفاید اپ ته مطلب ای چې یو ریپورت جاری کوي نو هغه ضرور نه چې 100% ټیک وي خو موستلی حقیقت باندې یو ریپورت جاری کوي. کریک بوز د رشاد حسین یو انټرویو جاری کړی د چې پای کې وای رشاد حسین ویلی دی چې وای ډیریل میچل ماته ویلی دی چې زه بیا پاکستان ته نظم لکه رشاد حسین هم دا خبره کنفرم کړي د بنگلاديش کې لاړي دوه د لاهور قلندر کې لاړيان دي. وای رشاد حسین ویلی دی چې ډیریل میچل وی چې زه بیا پاکستان ته نظم جی هغه نه پس بیا د رشاد حسین یو انټرویو هم راغی چې پای کې رشاد حسین د لاهور قلندر په پیج باندې وسم پرتره اور دینه پس نیکسٹ کوم ویلاګ یا به پاغه باندې جوړم بیا اخر د ما پیج فالو کوي نو بیا ول کمپلیټ علم کیږي. خر رشاد حسین اوس دی حواله سره ویلی دي چې دا کوم خبره د ما حواله سره شوې ده چې رشاد حسین وایي چې ډیریل میچل وی چې زو بیا پاکستان ته نظم نو هغه خبره غلط ده. دا ما یو کمپلیټ انټرویو چې کوم دی یو بنگلاديشي صحافي له په دوبۍ ایرپورټ ورکړی د سټ ټایم چې مونږه د دوبۍ نه بل فلایټ کې سوریدو لکه پاکستان نه چې د غیر ملکی کلاړیان تللی د دوبۍ لتلی د پاکستان ایرفورس په سربراهی کې د دوبۍ لتلی او دوبۍ نه بیا د خپل فلایټونو کې لکه د بنگلاديش کې لړۍ د بنگلاديش فلایټ نیولې ده د استرالیا کې لړۍ د استرالیا فلایټ نیولې ده دوبۍ نه د نیوزیلند کې لړۍ د نیوزیلند فلایټ نیولې ده د دوبۍ نه فلایټونه تقسیم شوي دي له ترانزیت ویل شي چې وایي ټایم چې زمون ترانزیت کې دوه رشاد حسین ویل دي نو هغه ټایم ډیریل میچل دا خبره کړې و دا خو دا کریک بز ریپورت مطابق دي خو بیا هغه نه پس رشاد حسین کوم انټرویو راغ نو هغه وی چې د ډیورینګ ترانزیت دوران وای ما یو بنگلاديشي صحافي له انټرویو ورغوله هاي کې دا خبره شوې دي خو دا خبره له تاسو وای غلط رنګ میډیا ور کړی دی ما وای په دې دغه نه دی ویل چې ډیریل میچل دا خبره کړی ده وای د دې معافي ما ډیریل میچل نه هم غوسته او سیم کورن او ټام کورن انګلند کې لاړی وای هغه ور سره هم وای ما دواړو له اپالوجایز کړی دی حواله سره وای زما خبره له غلط رنګ د انډین نیوز چینل ور کړی دی. خیر رشاد حسین چې کم دی نو هغه یو مالا ډیر ښه انسان ښکاری ګیره هم خشته ګیره پرېخه ده او د بنگلاديش مسلمان دی خه منځ او 10 والا سړی دی ور هغه به هیڅ کله هم دروغ نه وي یا به هیڅ کله هم خیر خو د رشاد حسین چې دا کومه انټرویو بیا راغی را کوم بیان راغله کوم چې لاهور قلندر دا کړی دی نو کې رشاد حسین کلیر کړی نه چې او ډیریل میچل دا خبره کړی ده یا نه ده کړی خو د ما پوینټ اف ویو سره ډیریل میچل دا خبره کړی ده ځکه چې دینه پس بیا ډیریل میچل لا پته ولګی چې زما خبره خو ورل شوې د انډیا چینل رانیولې ده نو هغه نه پس بیا خپل یو ډیر خوږ ټویټ کړی د پاکستان او انډیا حواله سره چې پاغه باندې ما یو مکمل ویلاګ جوړ کړی تاسو زما چینل کې چر سکین کړئ نو تاسو له باغه ویلاګ مخې لراشي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.